السلام علیکم. نن دته د انقلاب فرانس واقعه ویمه او ولې درته ویم ځکه چې نن زموږ د کم ملک حالات دي هغه او د فرانس په حالاتو کې څه نه وو، ځکه هغې ته انقلاب فرانس وی چې باچا سره خلکو څه وکړه او دا یې ولې وکړه. په 1779 نه د 1794 پورې په فرانس کې یو شدید بحران او بحران په دی و چې د حکمرانانو عیاشۍ نه ختمې دي. فرانس د امریکې سره د ازادۍ جنګونه کول او ډیر په بد حل شو او خزانه خالی شوه. چې کله خزانه خالی شوه نو هغوی د عوامو ژوند ډیر په سخته شو، د روټۍ درک نه لګېدو، روزګار ختم شو او بیا هغوی دا یو پیره میټینګ وکړو چې عمرا چې کم دي وزیران د هغې وخت اشرافیه چې کم ټیکس ولګو چې د خزانه ډکه کړو. د دې خبرونه چې عوام خبر شو هغوی نور بلوه شو او احتجاج شروع کړو. په دغه دوران کې احتجاج کې یو پیره د محل بهر خلکو احتجاج کو نو د ملکې نه چا تپوس ملکې د چا تپوس کو چې دا ولې خلک احتجاج کوي. نو ملکې ورته هغې خپل نوکران ووایي چې دوی سره د خوراک دپاره روټۍ نشته نو ځکه احتجاج کوي. نو هغې ورته وي دوی کیک ولې نه خوري. دا خبره ولې مشهوره شوه؟ دا خبره په دې مشهوره شوه چې دا په حکمرانان وي که نه په محلونو کې چې ناست وي دوی د عوامو د هیڅ نه نه خبر او کمې چې د هغې محلې کې د باچایانو د ملکو نه ګیر چاپېره خلک یي چمچي هغه ورته وایي چې عوام ډیر خوشحاله دی او ملک امن و امان دی او خوشحالي ده، تاسو خپل ښه ژوند تېروئ. په دې وجه باندې چې د کله د عوامو او د حکمرانانو رابطه نه وي او حکمران ته دا احساس نه وي چې په عوامو څه تېرېږي نو بیا هلته کې خوني انقلابونه راځي. دا خبرې چې مشهورې شوې نو بس د عوامو د صبر پیمانه ختمه شوه او په محل ورله او باچا او ملکه دواړه یې راوویسته او سریعام یې پانسي کړه. دغې نه پس بیا لسته کاله دا هنګامې او دا چلېدې او بیا نیپولین بوناپارټ راغی او هغه اقتدار یو نوی دور شروع شو. خو اله به کامیابي میلاویږي یا حکمران به ته راپاسې چې کله ته د خپل حق دپاره اواز چوت کې. نن او پرون ما په سوشل میډیا ډېر افسوسناک واقعات وکته. خلک وایي چې د لور والی مې خرڅه کړې، چین مې خرڅ کو او د بل مې ورکو. یو کس ویډیو وایرل د هغه وایي چې ما زوی له ډېر په مینه باندې کرکټ کټ اغوستی او د هغه شوه کو او سبا به دا کټ خرڅومه په نیم قیمت او بل به جمع کومه. نو چې کله دا حال شي چې خلک د بجلی بل دپاره خپل زیورات خرڅوي، خپل کور سامان خرڅوي، نو دا خو یو میاشت نه ده، دا خو هره میاشت ده. نن به یې ته خرڅ کړې سبا به ورسره څه کوې. اله به دا مسله کیږي چې دغه حکمرانان چې کم ته مفت پټرول دی، مفت بجلی ده، مفت ګیس دی، پروتوکول دی، عیاشي ده، د بچوی بهر تعلیمونه دي او ټول بوج په حکومت دی. نو هغوی سره څه احساس نشته. دا کم کس چې په مرسډیز کې ګرځي او هر څه ورته مفت دي او ډریوران ترې مخکې وروسته دي او پروتوکول دی. اته یو ورځ په فلاین کوچ کې کېنوه وایي ته لږ یا پېښور نه اسلام آباد ته لاړ شه یا د اسلام آباد نه کراچۍ ته په فلاین کوچ کې لاړ شه چې د خلکو تاثرات درته پته ولګي چې څومره خلک په تکلیف کې دي او څومره مشکلات دي. او اله به خلک راپهي دا اوس چې څه کېږي څوک د وابډې په دفتر ورځي یا څوک لینډمین غریب وي. د دې غریبانانو قصور نشته. لینډمین ته ووایې څه چل به وشي، وابډې دفتر ته ورشي وسوځې څه چل به وشي. اصل مسله د حکمرانانو دا کم چې پالیسي جوړوي هغه چې یو پالیسي غلطه جوړه کړي د هغې سزا ټول 25 کروڑ عوام کوي. او عمران خان به یو خبره کوله وی چې زه خو به دا سخت برداشت کم خو زما قوم به برداشت نه کړي. نن به زه وایم چې خلکو ته دا احساس شوي چې هغه په هغې کرونا په سختو ورځو کې د هغې نه باوجود هیلث کارت چلو، په پټرول یې سبسډي ورکوله. په هغې ورځو کې انټرنیشنل مارکیټ کې پټرولیم مصنوعات ډېر ګران په $120 بیرل و، نن په 40-42 دی او قیمتونه ډبل دي. هغه د هغې نه لنګرخانې چلولې، هیلث کارډ یې چلو، نومې کار یې چلو او جی ډي پي 6% وه. اوس خو تاسو ماهرین رالی، ایکسپرټ رالی. د ایرفورس په جهاز کې زمونږ بګوړه وزیر خزانه راوستو، هغه ولې ونه کړې شوه ځکه چې د دوی صرف مقصد
خپل کیسونه ختمولو او خپل معاملات ټیکولو. عوامو سره د هغوی هېڅ کار نشته. بیا به یو 6 میاشتې پس راشي عوام به بېوقوفه کوي چې کو 4مه پیره موږ ته اختیار میلاو شو اقتدار، موږ به د عوامو تقدیر بدل کو، د پاکستان نه به د ایشیا ټایګر جوړ کو. دا ټولې ډرامې دي. عوام چې څو پورې شعور نه وي راغلی چې هغه خلک هغه حکمرانان چې کم صرف د عوام سوچ کوي د هغه په دړمن کیږي، هغه سړی نه منتخب کوي او ادارې چې څومره په سیاسي عمل کې مداخلت کوي او د دې سره زموږ سیاسي عمل ډیر ډسټرب دی. دوی چې خپل مداخلت نه ختم کړي عوام ته هیڅ ریلیف نه ملاویږي. ما وی چې انقلاب فرانس حالات نن چې کم د پاکستان دي اقا حالات په فرانس کې خو هغه غیرتمن قومو هلته انقلاب راغی او مونږه انتظار به کوو چې عوام څه وایي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.